په تیرو وختونو کې د پاکستان وتلو سیاستمدارانو سره په ویډیوګانو جوړولو مشهوره شوې د ټیک ټاک او نور رسنو فعالي حریم شاه ویلي چې د هغې لوسي ویډیوګانې په ټولنیزو رسنو د هغې ملګرو خورې کړي دي او وایي چې دا به د دې عمل په ضد قانوني ګامونه اخلي. حریم شاه تور لګولي چې دا لوسي ویډیوګانې دوه ملګرو سندل خټک او عایشه د موبایل نغلا کړي دي، خو سندل خټک یا عایشې لا د حریم شاه دغه تورونو ته هیڅ جواب نه دی ویلي. حریم شاه په خپل یو تازه مرکه د ټولنیزو رسنو انسټاګرام په سټوري کې ویلي لوسي ویډیوګانې خو د هغې د موبایل نه سندل خټک او عایشې پټې کړي دي، خو د پرلپسې پوښتنې باوجود هم حریم شاه دې سوال ته جواب نه دی ویل چې په لوس حالت کې ترې دغه ویډیوګانې چا جوړې کړي دي. هغې یوازې دومره وویل چې دا ویډیوګانې زما په موبایل کې وي. هغې تور ولګول چې مخکې ورسره د هغې دوه ملګري سندل خټک او عایشه په کور کې اوسېدلې او هغوی د موبایل نه دا ویډیوګانې غلا کړي دي، خو د خپل تور هیڅ رقم ثبوت یې مخې ته نه دی راوړی. سندل خټک یا عایشې په سمدستي توګه د حریم شاه تورونو ته څه جواب نه دی ویلی او میډیا د سندل خټک سره د نظر معلومولو لپاره هغې سره تماس نیولو هڅه وکړه، خو دغه هڅه کامیابه نه شوه. حریم شاه وایي چې د تیر یو کال راسي چې هغه واده شوې ده، نو خپل د تیر وخت ملګري سندل خټک او عایشې ورسره حسد پیل کړی دی او دې ته یې ګواښ هم کړی و چې ویډیوګانې به یې رسوا کوي. د خیبر پښتونخوا د منصیرې ضلعې د اوږې سیمې سره تعلق لرونکي 32 کلنې حریم شاه چې خپل نوم یې فیضا حسین دی، په دې وروستو کې د پاکستان ګڼ شمېر مهم حکومتي او سیاسي مشران د هغوی په ویډیوګانو او غږیزو فونکالونو رسوا کړي او په ټولنیزو رسنو یې زیات شهرت موندلی. خو د تیر کال راسي چې د بلال شاه په نوم د کراچۍ یو ځوان سره د هغې واده شوي، نو نوموړي د پاکستان نه بهر په ترکیه کې ژوند کوي. په ټولنیزو رسنو د حریم شاه د لوسو ویډیوګانو مخې ته له راتلو وروستو د 9 چهارشنبې د هغې نوم په ټویټر ټاپ ټرند کې هم راغلی او ګڼو خلکو په دغه ټرند کې د حریم شاه په هکله د خپلو نظرونو څرګندولو ترڅنګ د هغې نوې او زړې ویډیوګانې هم خورې کړي دي. په ټولنیزو رسنو داسې دعوه هم مخې ته راغلې ده چې لکه د تیرو وختونو په څېر یو ځل بیا حریم شاه د شهرت ترلاسه کولو په موقع خپلې د لوسې ویډیوګانې په خپله په ټولنیزو رسنو وایرل کړي دي، خو حریم شاه بیا په خپله تازه مرکه کې دا تورونه بې ځایه بللي دي او وایي چې شهرت د هغې له وړاندې ښه ډېر دی او دا ویډیوګانې په خپله نه دي خورې کړي. د ذکر وړ ده چې کومو سیاسي مشرانو سره د حریم شاه ویډیوګانې یا ویډیو کالز راغلي، نو د هغه لیډرانو تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.